بسم الله الرحمن الرحیم. بس دغه کوم څومره هم مساجد دي د الله جل جلاله کورونه دي او د کې الله جل جلاله بندگان څومره هم دي عبادات کوي، نوافل کوي، خپل 15 وخت منځونه کوي، تلاوتونه کوي، تهجد کوي. نو دغه څوک هم دغه تعمیر مسجد کوي. یقینا دا خبره خو بالکل مسلمه دی. الله جل جلاله خپل کورونه دي، نو دا په خپل باندې حفاظت کوي. بیا کوم خلق د لپاره انتخاب وکړي، نو دا هم الله جل جلاله کوي. هغه خلق ډیر خوش قسمت دي، هغه خلق ډیر بهترین دي. الله په نسبت باندې یو قیمت دی. هغه خلق کوم خلق الله جل جلاله په کورونو کې خپل مال هغه لګوي او تعمیر کوي، نو دا ډیر خوش قسمت انسانان دي. او بل دا خبره دی څوک سه هم په دغه الله په کورونو کې خپل مال لګوي، دغه داسې صدقه دی، دغه صدقه جاریه دی. دا به په قبرونو کې پرته وي، دا به کلونه به تیر شي په دوی باندې به، نو هغه ثواب به ورته حاصلیږي. څومره پرې هم صدغه مسجد موجود وي، څومره پرې هم صدا خلق ورکی موجود وي، نو څومره هم صدغه ثواب کوي، نیک عبادات کوي. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکی ویل کیږي، نو پورا اجرونه هغه خلکو ته ملویږي کوم خلق په دې مسجدونو کې خپل مال لګوي. نو د دې ډیر فضیلت هم راغلی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من بنا مسجدا لله بنا الله له بیتا فی الجنه. څوک سه هم الله جل جلاله د پر خاص الله رضا د پر یو مسجد جوړ کی، نو الله جل جلاله دې د پر جنت کې یو کور جوړ کړي. نو دا څومره لوی فضیلت دی. نو ما هم اندغه درخواست دی. دغه مسجد دی تقریبا 1980 یا 81 کې دغه جوړ شوی دی. نو تعمیر په لحاظ سره دغه ډیر کمزور دی. که مونږ وګورو دغه مسجد ولا حال و تاسو ته مونږ درته کړو، نو دې کې هم ډیر داسې اشیاء دي سمغه ضرورت ولا اشیاء دي. خو بوا دغه درخواست کوو چې کشیرې تاسو سره مالی معاونت کول غواړي، دغه بهترین ځای دی، تاسو خپل مال دې کې لګولی شي. دغه شان بار تاسو وګورئ، بار دغه ډیر زیات کمزور دی. مونږ به تاسو ته ان شاء الله ویډیو درته کو. فرش هم ډیر زیات کمزور دی، نو مونږ دغه اراده دی چې فرش هم وکړو. دغه شان په دې جماعت کې بجلی هم نشته، نو بجلی لپاره هم مونږ سولر پلانټ ضرورت دی. کشیرې تاسو ته الله جل جلاله دغه وس درکړي، نو سولر پلانټ هم تاسو لګولی شي. دین علاوه تاسو کدی وګورئ بجلی بالکل نشته، نو اوس خو فلحال څه نشته، خو بیا هم څه ګرمي کوم موسم راشي، نو بیا ډیر زیات بیا هغه تکلیف باعث بیا جوړېدلی شي. دغه شان کوم کمرې کې دغه وړه ماشومان سبق وایي، مغه ویډیو به هم تاسو ته مونږ درته کړو. دغه دیوالونه تاسو وګورئ، مغه کې چودونو کې راغلی دی. نو مغه دپاره هم مونږ دغه یو سوچ برابر کړی دی. که چیرې مونږ سره پیسې راشو راغلی، نو هغه مونږ اثرینو تعمیر کولی شو. دغه شان که چیرې تاسو وګورئ مغه ځای کې کوم کارپیټ دی، مغه کارپیټ هم نشته. نو مونږ اندغه کوشش کوو که چیرې مونږ سره پیسې راغلی، نو مونږ ښې طریقې سره هغه نوی کارپیټ مغو ماشومانو لپاره مونږ واخلو. دغه شان مسجد کې بجلی خو بالکل نشته، نو مونږ سولر سیسټم هم دغه کوو، مونږ سولر سیسټم هم ښې طریقې سره ولګوو. نور څومره هم د مسجد تعمیر په لحاظ سره کمزوري دي، هغه به تاسو ته مونږ پوره درته کړو. نو مونږ تاسو نه دغه درخواست دی، که چیرې تاسو خپل مالی معاونت کول غواړئ، تاسو بهترین ځای کې خپل مال لګول غواړئ، نو مونږ تاسو نه دغه عاجزانه درخواست کوو څه دا بهترین ځای دی، نو تاسو ښې طریقې سره خپل مال دغه ولګوئ. الله جل جلاله دنیا او آخرت کې به تاسو ته هغه بدلې درکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.